الله پاک مخا یو اعلان وری د وفاقي او د صوبایي حکومت له طرف نه دا نوټیفیکیشن جاری شوی دی چې په مساجدو کې په جمعتونو کې به اذان چې دی دا ویل کېږي، خو د اذان د کولو نه بعد به د جماعت منځله صرف 3 کسان چې دی جمعات ته حاضري کوي او نور هجوم او بیړ او ګڼه چې دی دا به نه جوړېږي. د دې دپاره چې د دغې موضوع مرض او د دغې څیز دا سدباب چې دی دا وکړی شي، دا هجوم جوړول چې دی دا منع دي، چونکې د حکومت امر دی او امر منل چې دی دا فرض دی، لازمي دی، ضروري دی. نو په دې وجه باندې تمامو نارینهو حضراتو ته چې دی اطلاع ده، هغو ته دا اعلان دی چې منځونه هغه دې په کور کې کوي، د وخت د ضرورت په تقاضې باندې نه څه جرم دی نه څه ګناه دی، خو دوی به منځونه چې دی دا په کور کې کوي او صرف 3 کسان چې دی هغه به جومات ته د جمع دپاره د مانځه دپاره راځي، د دې دپاره چې د الله کورونه هغه به کولاوي، خو چې دا ګڼه چې دی دا په هیڅ صورت باندې دا جوړه نه شي. دا چونکې د صوبایي حکومت د طرف نه نوټیفیکیشن جاری شوی دی، د بل نوټیفیکیشن پورې او د بل اعلان پورې به انشاءالله په دې باندې مونږ ټول چې دی دا چلیږو. جمعات ته به امام او د هغه سره صرف 3 کسان چې د هغې ته اجازت دی، د دې نه سیوا هېڅوک به چې دی جومات ته د مانځه دپاره دا نه راځي. او د جماعت مونځ دا فرض کفایي دی، سنت کفایي دی، دا کا په کور کې وشي د محلې نه صرف یو کس د امام سره شریک چې هم د ټولې محلې ذمه چې دی هغه فارغېږي. نو ټولو حضراتو ته زمونږ دا اعلان دی او اطلاع ده چې دوی دې منځونه دا په خپل کور کې چې دی دا کوي او په کور کې دوی د جمعې منځان هم کولی شي او دوی به د جمعې منځله چې دی دا نه راځي. د جمعې په ورځ باندې به خطبه لوستلی کېږي، په هغې کې به هم هجوم نه وي، چند کسان 5 پورې چې دی نو تعداد به یې د هغې نه به سیوا نه وي. هغه منځونه هم ځان نه په کور کې کوئ تر څو پورې چې بل حکم نه وي راغلی، د هغې وخته پورې به انشاءالله په دې باندې چې دی نو زمونږ دا عملي الله رب العزت دی دا موضوع مرض او دا د تکلیف نه ډک مرض دا الله خصوصا د امت مسلمانه او بیا د تمام انسانیت نه چې دی الله رب العزت دا لري کړي او الله دې دوباره د بیت الله شریف، حرمین شریفین او د الله رب العزت دا مورچې چې کوم د دین دی مساجد الله دې دا بیا دوباره کولاو کړي او الله رب العزت دې دا تکلیف زموږ ټولو نه چې دی لري کړي. آمین ثم آمین.